نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. مرو تاسو تیر درس کې په دې خبره باندې تفصیلی بحث کړیو چې بدعت قرآن، حدیث او د سلف په اقوالو کې شدید بد ګڼل شوی او دا یو انتهایی لوی ګناه ده. نو اوس بدا قاعده بیانوو چې د بدعت څخه یو سړی ځان څنګه ساتلی شي، چې دا یو دومره شدیده مریضي ده او د انسان دنیا او آخرت دواړه خرابوي او خلک یې د دین په نامه کوي. نو د دې څخه به یو انسان څنګه ځان خلاصولی شي؟ د دې ته مخکې چې په بحث شروع وکړو، د پرون د بحث متعلق د حضرت امام ربانی احمد سرهندی رحمت الله علیه زموږ او ستاسو په دې بر صغیر کې افغانستان، پاکستان او هند او بنگلاديش کې تقریبا د ټولو تصوف د علماو هغه منشد او د په ارتباط باندې تقریبا تمام علما د پر تقوا، پر علم، پر دیانت باندې متفق دي. امام ربانی رحمه الله د بدعت په ارتباط په مکتوبات کې چې دا د مشهور کتاب دی مکتوبات امام ربانی، ډیر خلک سره آشنا دي. په مکتوب 188 نمبر مکتوب کې لیکي د بدعت په ارتباط: این فقیر در هیچ بدعت از این بدعتها حسن و نورانیت مشاهده نمی کند. پیدا فقیر په دغه سي بدعاتو کې په هیڅ بدعت کې د دغه سي بدعاتو څخه کوم حسن او نورانیت نه ویني. وجوز ظلمت و کدورت احساس نمی نماید او ما سوا د تاریخی او د کدورت څخه د بل کوم شي احساس ناراضي. بیا لیکي و هرگاه هر محدث بدعت است، ای هر کله چې هر نوې کار بدعت سو، در هر بدعت ضلالت است او هر بدعت دا بیا گمراهی ده. پس معنای حسن در بدعت چی بود؟ وای چې کله هر نوې کار بدعت سو او هر بدعت بیا گمراهی سول، نو بیا د حسن معنا په گمراهی کې څنګه وایاست چې تاسو وایاست دا بدعت حسنه دي؟ نو بیا په دې کې دا د حسن خبره د کم ځای راواسي؟ دا د هغه نمبر مکتوب کې 188 نمبر مکتوب دی. د مکتوبات څخه ما ډیره حواله را جمع کړې دي، په ورستو بحثو کې به ان شاء الله راځي. نو اوس زموږ د مخکنی درس څخه د پرون د درس څخه دا خبره ثابته شوه چې بدعت په اسلام کې یو شدید قبیح عمل دی او بدعت هغه وخت راځي چې انسان توغل په دین وکړي. د توغل په دین او د شدت په دین کې د دې څه پیدا کیږي. د پورته تفصیل څخه دوی خبرې موږ او تاسو ته په لاس راغلي. یو دا چې په بدعت هغه څوک مبتلا کیږي، هغه څوک په بدعت اخته کیږي چې د شریعت حدود نه ورته معلوم، چې د شریعت حدود ورته معلوم سي، هغه په بدعت نه اخته کی او د احکامات درجات ورته معلوم شي چې دا حکم دا درجه لري، دا درجه لري. یو خبره دا معلومه شوه. بل خبره دا چې بدعت خلق د سنت سره ګډوي. یعنی د مخکنی بحث صدا معلومه شول چې بدعت د سنت سره ګډیږي. یو سړی یو کار د سنت په نیت باندې کوي، د ثواب په نیت کوي، نو هغه بدعت. نو بدعت او مستحب او سنت دا سره ګډیږي. هر کله چې دا خبره اوس ښکارا سوله چې بدعت دا د سنت سره ګډیږي، نو د دې څخه ځان ساتل باید سړی څنګه وکړي؟ نو د دې لپاره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل امت ته یو ډیر واضح ښکارا قانون بیان کړی چې تاسو د بدعات څخه ځان ساتئ. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث کې فرمایي، امام احمد رحمت الله علیه روایت کړی دی، مشکات را نقل کړی دی، صفحه 1 پیغمبر علیه السلام فرمایي: ما احدث قوم بدعه الا رفع مثلها من السنه. وای قوم بدعت نه دی ایجاد کړي مگر په مقابله کې یو سنت لمنځت لري. یعنی دا چې هر کله بدعت او سنت سره ګډیږي، نو که بدعت رالی سنت بل منځي،
نو ما احدث قوم بدعه یو قوم بدعت نه دی ایجاد کړي الا رفع مثلها من السنه مگر د هغه په مقابله کې یو سنت لمنزت لري فتمسك بسنه خير من احداث بدعه نو په سنت باندې لاس نیول دا بهتر دي تر دې چې څوک بدعات ایجاد کړي او بل حدیث کې فرمایي مبتدع قوم بدعه في دينهم الا نزع الله من سنتهم مثلها چې یو قوم بدعت نه دی ایجاد کړي په خپل دین کې الا نزع الله من سنتهم مثلها مگر دا چې الله تعالی د هغه په مقابله کې د هغه په مثل سنت د هغه قوم اخستي یعنی هر کله چې په یو قوم کې بدعت ایجاد شو د دوی په دین کې نو یو شی دی را پیدا کړي نو الله تعالی د دې په عوض کې سنت جن اخلي ثم لا يعيدها اليهم الى يوم القيامه بیا دغه سنت الله تعالی دې قوم ته د قیامت تر ورځې نه راوړي او دا امت بیا د دې سنت څخه د قیامت تر ورځې پورې محروم وي رواه دارمی امام دارمی رحمه الله دا حدیث نقل کړی دی مشکات صفحه یودیش د دې دوانو مبارک احادیث صدا معلومه سول چې عموما سنت او بدعت دا پر خلکو باندې سره ګډ ځینی بدعات وی دوی د سنت په نامه یادي نشکاره خبره ده چې ورځ او شپه دا سره زید دي کشپرال ورځ بخامخازي که ورځ رال شپه بخامخازي نو هر کله چې د خلکو په دین کې بدعت پیدا سو بس سنت بل منځي دا ښکارا مسله نو موږ وګورو په خپل ژوندانه کې په خپل ژوند کې چې موږ په څومره بدعات او اخطي او څومره سنت طریقې را صفات سوي دي او دغه بدعات د دین په نامه باندې کوو نو یې طریقه د اصل د حل لار یې د اسو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا شو دي چې هر کله ته د بدعت او سنت تر مابین تردد راغلی چې دا به وس بدعت وي او کدا به سنت ځکه تا د سنت درجه پیژندلی او چې سنت دوه قسم دي یو سنت مؤکده یا سنت هدا چې هغه پیغمبر علی السلام د عبادت په نیت کړی لکه اذان سو اقامت سو دا تفصیلی خبره تیر سو یو هغه دي چې پیغمبر علی السلام د عادت په شکل باندې کړی نو کتا ته دغه سنت د دې سنت زوائد او بدعت تر مابین تردد راغلی چې دا به وس بدعت وی کبدا و سنت وی علما په دې کې دوه قسم دي یو یې سنت بولی بلې بدعت بولی نو په دې کې اختلاف راغلی تبه اوس کېت نو استاد لپاره شریعت اوله طریقه دا شي چې تبرا ولاړ سي په شریعت کې به دغه امر مرتبه معلومه کی چې دغه کار چې خلک یې وس کوي او دینداری بولی دا په شریعت کې دی آیا فرض دی آیا واجب دی آیا سنت مؤکد دی آیا سنت زائد دی که یو مستحب کا یواری به درجه معلومه کی هر کله چې تا د هغه شی درجه معلومه کړله بس تخپل د بدعت ځان ساتای شي د هر شی مرتبه به معلومه نو اوله د حل لار ده شرع ولار سم مرتبه یې معلومه چې مرتبه دې معلومه کړل تا ته درک معلومه دي چې ماته اوس کول پکار دي کنه دا یو طریقه سوه دومره طریقه دا سوال چې کله تا ته دا معلومه سوال چې دا یو سنت زائد دی او دا یو مستحب عمل دی نو د یو دلیل درته معلومه چې بدعت دی د نور دلایل درته معلومه چې دا یو مستحب یو سنت زائد دی نو قانون دا دی چې تبه دا سنت پرېږدي دا سنت به پرېږدي یعنی کله چې ستا ته اختلاف را لې په مابین کې د دې مستحب عمل او د دې بدعت چې دا به شکاری او کبه بدعت دا به یو سنت زائد وی کبه بدعت نو مرتبه دې من سوای معلومه ولای نو بس پرتا دا لازمی ده چې پرېږدي د سنت پرېښودل پرتا دلته لازمی دي دغه سنت چې د بدعت سره ګډ یعنی دا خو نه د معلومه چې سنت دی کنه دی یو ښکارا سنت یا څوک نس پرېښودل د دې د پاره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خورا ډیر احادیث راغلي چې تاسو ته کله په کوم شک پیدا شو بس د شک د شي ځان باسي پرېږدي وجه علماء دا بیان کړی وای کتر اولار سي دا سنت پرېږدي نو دا خو یو سنت زائد عمل دی او یو مستحب عمل دی کبیل فرض دا سنت وی او مستحب وی نو خو الله تعالی به تاسو ثواب پر درکړي
او کدی نه وکي الله تعالی سزا نه درکړي ځکه د سنتو تعریف دا غتیر سو د سنتو زوائد چې پر کول یې الله تعالی سړي ته ثواب ورکړي پر نه کول یې ملامتیا نست نیونه نست نو کبیل فرسته دا عمل وکي او سنتو ثواب بدرکړي کنو نو الله تعالی ته سزا نه درکړي او که بدعت وکړي دیو الله تعالی ضرور سزا درکړي نو پر شودل یې په هر حال کې ستاده لپاره ضروری دي دا یو قانون او قاعده ده فقها ورا نقل کړي اول زه هغه احادیث تاسو ته نقل کوم چې په دې ارتباط پیغمبر علی السلام خپل امت ته فرمایي دا په دې خاطر باندې علماو دا مسله را استلې ده چې بدعت یو کبیره ګناه ده او خدای پاک کې نه بخښي تر څو چې انسان توبه ونه کړي او د سنت په پریښودلو باندې د مستحب په پریښودلو ته هیڅ تاوان نشته کله پریښودي الله تعالی نه رانیسي چې ولې دې پریښود کدی وکي او بدعتو نو خامخا په کبیره ګناه کې واقع پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه حسن ابن علی رضی الله عنه دا یو روایت را نقل کړي عن الحسن ابن علی رضی الله عنهما دا حضرت حسن ابن علی رضی الله عنهما سے روایت دی قال حفظت من رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ویما د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه دا حدیث یاد کړی دی پیغمبر علیہ السلام فرمائل دع ما یریبک الی ما لا یریبک هغه شی چې تا په شک کې واچي ته پکې شک کې هغه پرېږده الی ما هغه شی واخله لا یریبک چې تا په شک کې نه اچي کوم شي کې چې تا ته تردد رالی دا پرېږده امام ترمذی رحمه الله دا حدیث را نقل کړی قال حدیث حسن صحیح دا حدیث حسن صحیح حدیث دی پر ریاض الصالحین کې په صفحه 223 کې را نقل کړي باقی ټول احادیث چې زرا نقل کوم د ریاض الصالحین صفحه 223 څخه ما را نقل کړي لاندې امام نووي رحمه الله ترجمه لیکلې ای اترک ما تشک فيه هغه څه چې تا ته پکې شک وي هغه پرېږده وخذ ما لا تشک فيه هغه واخله چې تا ته پکې شک نه وي چې تا ته پکې شک واقع سو هغه پرېږده او چې تا ته شک پکې نو هغه واخله دا د پیغمبر علی السلام یو حدیث دی ګوري دا یاد ساتي چې دا مهمه ده چې د احادیث او د دین ارتباط دا د دیندار خلکو سره وي یو سړی په ګناه کې اخته وشکاره ګناه وي د تشک نه پکې لوي هغه جلا خبره د دینداری په مسله کې ده چې یو سړی ځان دیندار بولی تبعا شک کوي او کچیر دیندار نه بيدینی او یا ګناهګار کسي ناغوخ پر روا عمل کې شک نه کوي اس پاختي خبره پدا کې عن عتیه ابن عروه السعدي الصحابي رضی الله عنه عتیه ابن عروه السعدي صحابي رضی الله عنه دی وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل لا يبلغ العبد ان يكون من المتقين یو بنده هیڅ کله هغه مرتبه ته نشي رسیدای چې د متقینو مرتبه ده حتى يدع ما لا باس به ترڅو چې هغه څه پرې نږدې چې پاو کې باک نسته حذرن د وجه د بیر ما د هغه شان به باس چې په هغه کې به باک وي یعنی ترڅو چې دغه شان چې په هغه کې باک نسته پروا نه لري ترڅو یې دغه هم په دې بیره پرې شي نه چې کېدای شي باک په پکشي کې تر هغه وخت د متقینو درجه ته نشي یعنی ډیر شان بداسي وي ته دا وای چې پروا نه لري پرېږدي ولی کېدلای شي چې داسې شی پکشي کې چې پروا لري ترڅو چې دغه درجه سړی اختیار کړي نه در هغه وخت پیغمبر علی السلام فرمایي د متقینو درجه ته نشي رسید نو ځینې خلک خو په داسې شانو کې چې هغه په شریعت کې هیڅ اثبات یې نه وي او یا په ډیرو ضعیفو دلایل ثابت شوي وي دوی په دې کې توغل کوي اخته شپه او ورځ په داغه کې لګېدلي او بیا ځانونه متقیان بولي هیڅ امکان نه لري دا تقوا دا حدیث امام ترمذی رحمه الله را نقل کړی دی وقال حدیث حسن او فرمایلی دی چې دا حسن حدیث دی دریم عن وابسة ابن معبد رضی الله عنهما وابسة ابن معبد رضی الله عنه وای قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
ز پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تراغلم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تراغلم فقال پیغمبر علیه السلام راته وویل تسالو عن البر ته د نیکی په ارتباط زما څخه پوښتنه کوي چې یو د خیر کار او د نیکی کار دا څه دی. قلت نعم والمارت له استاد صد دې په ارتباط پوښتنه کوم چې نیکی څه ده. فقال پیغمبر علیه السلام راته و فرمایل استفتی قلبک د خپل زړه صفتوا وواړه. البر نیکی ما هغه د اطمئنت الیه النفس واطمئن الیه القلب چې د انسان نفس او وجود دا ور باندې مطمئن شو واطمئن الیه القلب او زړه ورته مطمئن شو. نو کوم شي کې چې تخپل متردد یې چې علما وايي دا نه دی ثابت او ځینې وايي ثابت دی او تا ته تردد بخشي کړي او ستا نفس پکښ مطمئن نه دی نو نیکی نه ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي والاثم گناہ ما هغه ده حاک فی نفسک چې ستا په نفس کې تردد در پیدا کی وتردد فی صدری او په سینه کې سړی ته شک ور پیدا کی پزړی کی وان افتاک الناس اگر چې خلق فتوا درکې وافتوک او یا تا ته فتوا درکې یعنی په هر صورت کې یا ته فتوا یو چاته پور کې یا خلق تا ته فتوا درکې په هر صورت کې دا ګناه ده. نو فرمایي چې ول اسم ګناه ما هغه د حاک فی نفسک پزړی کې تردد پیدا کی فنفس کی وتردد فی الصدر پسینه کې تردد در پیدا کی وان افتاک الناس اگر چې خلک تا ته فتوا درکې اگر چې فتوا هم خلک درکې ستا پزړی کې تردد وي بس دا ګناه ده. دا حدیث امام احمد او امام الدارمی رحمت الله علیهما را نقل کړي. ریاض الصالحین کې را نقل کړي صفحه 223 عن نواس ابن سمعان رضی الله عنهما نواس ابن سمعان رضی الله عنه فرمایي عن النبي صلى الله عليه وسلم د نبی صلی الله علیه وسلم قال د اویل چې پیغمبر علیه السلام فرمایل البر حسن الخلق نیکی دا بهترین اخلاق دي. ش اخلاق د خلقو مراتب پیژندل دا نیکی ده. والاسم گناه ما هغه ده حاک فی نفسک چې ستا پزړی کې تردد ور باندې پیدا شي چې ستا پزړی کې تردد در پیدا کی پسینه کې دي شک در پیدا کی وکرهتا او تبد غنی ایت تلع علیه الناس چې خلق دی ور باندې خبر شي بس دا ګناه ده. نو کله چې سړی په دغه سیده بدعات یا د مشکوکو کارونو په یو مجلس کې شرکت کړي او د هغه علماو په مخ کې چې هغه دغه شی څخه ښه نه وړي د دې شی یادول د ځان لپاره بد غني کې نه غني او په دې باندې خانه بدی چې کوایت دی په خبر نشي وکره د ایت تلع علیه الناس او ته بد غني په دې باندې چې خلک خبر شي دا ګناه. پیغمبر علیه السلام فرمایي والاسم گناه ما هغه د حاک فی نفسک چې ستا په نفس او زړه کې شک در پیدا کی وکره ته بد غني ایت تلع علیه الناس خلق دی ور باندې خبر شي. رواه مسلم دا حدیث امام مسلم رحمه الله را نقل کړی. عن انس رضی الله عنه حضرت انس رضی الله عنه فرمایي ان النبي صلی الله علیه وسلم چې نبی علیه الصلاۃ والسلام وجد تمره فی الطريق پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فلار کی یو خورما پیدا کړ وقال وهو فرمایل لولا انی اخاف ان تكون من الصدقه کچیر ز په دې نه بیرېدلای چې دا به د زکات وي لاکلتها نو ما بخړلې یعنی دا چې ز په دې کې دا وهم لرم چې کېدای شي دا د زکات وي نو نه مطلب دا چې په خوراک او شک او همداسې په عمل کې به احتیاط کې چې وزره شک درته پکښ پیدا سو بس پرېږدای او پرېښودلو کې ستا یو وزره تاوان نشته لیکن په کولو کې ک بدعت او په ګناي کبیره مبتلا نو کزه وای نه بیرېدلای چې دا د صدقې او د زکات بنو ما بخړلې. متفق علیه دا حدیث امام بخاری او امام مسلم رحمت الله علیهما دوار را نقل کړي. فرم حدیث عن نعمان ابن بشیر رضی الله عنهما نعمان ابن بشیر رضی الله عنهما پلار او زید وړ مسلمانان دي. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
وایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه واورېدل یقول فرمایله ان الحلال بین، یقینا حلال دا ښکاره دی واضح دی، وان الحرام بین، او یقینا حرام اندام ښکاره دی، ټول پوهیږي چې دا حرام، ټول پوهیږي چې دا حلال، لیکن پیغمبر علیہ السلام فرمایي وبینهما مشتبهات، فما بین کې مشتبهات دي، حرام معلوم دي حلال هم معلوم دي، فما بین کې مشتبهات دي. نو بیا فرمایي لا يعلمهن كثير من الناس، په دې مشتبهات باندې ډېر خلک نه پوهیږي، لا يعلمهن په دې باندې نه پوهیږي كثير من الناس ډېر د خلکو. فمن اتقى الشبهات، چا چې ځان د شبهات څخه وساتي، استبرأ لدينه وعرضه، نو هغه د خپل دین او د خپل عزت ته حفاظت وکړي. استبرأ حفاظت یې وکړي لدينه د خپل دین، وعرضه د خپل عزت او د خپل حیثیت حفاظت یې وکړي. ومن وقع فی الشبهات، او که څوک په شبهاتو کې واقع سو چې دا پروا نه لري او دا پروا نه لري او په هر څه کې اخته، نو وقع فی الحرام، پیغمبر علیہ السلام فرمایي دا په حرامو کې واقع سو. بیا پیغمبر علیہ السلام یو عجیب بهترین مثال بیانوي صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم. فرمایي کراعی لك اغاش پانه يرعى حول الحما، چې د خلکو د چراغا پر شاوخوا خپل پسونه ګوري. وای دا داسې مثال لري لکه آکاش پانه چې د خلکو پر چراغا باندې خپل پسونه ګوري. یوشکو ان یرتع فیه، وای قریب ده چې دی په دې کې واقع شي، یعنی چې کله پسونه د بل د خسیل او د شپشتو څنګه ته ګوري، نو خو نږدې ده چې خامخا په هغه کې چې شی واقع شي. یوشکو ان یرتع فیه، قریب ده دا چې دی په هغه کې واقع شي. نو بیا فرمایي الا وان لكل ملک حما، وای خبردار هر پاچا لره یو چراغاسته، هر پاچا ځان ته یو چراغا او څرځای لري. الا وان حما الله محارمه، او یقینا د الله تعالی چراغا او څرځای محارمه د هغه محرمات دي چې الله تعالی پر کوم شان پر تاسو حرام کړي، دا د الله تعالی څرځای دي، یعنی دې ته نږدې مراسي. کچیر تاسو دې ته نږدې رالاس په شبهاتو کې واقع سواس، نو تاسو به په محارمو کې واقع. او بیا فرمایي الا وان فی الجسد لمضغه، الا وان فی الجسد مضغه، خبردار یقینا د انسان په بدن کې یو ټوټه ده، خبردار د انسان په بدن کې یو ټوټه ده. اذا صلحت صلح الجسد كله، چې کله دا ټوټه صالحه سي نو ټول بدن صالح سي. یعنی ستاسو باید مطمئن دی یو کار په ارتباط، چې کله دا صالحه سي ټول بدن صالح سي. و اذا فسدت فسد الجسد كله، چې کله د انسان دغه ټوټه، او اذا فسدت کله چې دا ټوټه فاسده سي، فسد الجسد كله، نو ټول جسد فاسد سي. بیا فرمای الا وهي القلب، خبردار هغه ټوټه زړه دی، یعنی تاسو د دغه ټوټې زیات خیال وساتئ، ځکه د دې ټوټې د فساد په وجه ټول وجود فاسدي، او د دې ټوټې د صلاح په وجه ټول وجود صلاح پیدا کوي. متفق علیه، دا حدیث امام بخاری او امام مسلم رحمت الله علیهما را نقل کړي. د دغه احادیث په رڼا کې زموږ د مذهب او نور مذاهب او فقهاو دا مسله را استنید چې هر کله د کوم شی د سنت او د بدعت تر مابین تا شک پیدا شو، نو مسله دا ده چې تب سنت پرېږدي، چې د سنت او بدعت تر مابین تردد رالی بس پرېږدي، به پرېښودل او لا او خیر. وجه یې ما درته وویل. نو تاسو ته اوس د رد المحتار او بحر الرائق چې زموږ د مذهب مشهور کتابونه دي، دا هغه څه دا مسله د دغه احادیثو په رڼا کې بیانوم. بحر الرائق جلد 2 صفحه 21 او رد المحتار جلد اول صفحه 642 کې دا مسله راغله. اذا تردد الحكم بين سنه وبدعه، چې کله حکم متردد سو شک پکې پیدا سو په مابین کې د سنت او د بدعت، کان ترک السنه راجحا على فعل بدعه، نو پرې شو دل د سنتو دا راجح دی، بهتر دی
پر فعل د بدعت باندې چې ته د بدعت فعل وکې. دا فقهاو د دغه احادیث څخه دا مسله راایسته ده. سبب ان شاء الله پر ځینو نور فروعي مسائل باندې وژغیر چې زموږ په مذهب کې دا په ارتباط باندې څومره تفصیلی دلایل راغلي. الله دې عمل کول توفیق را نصیب کړي.